دا د انسان عقل منی چې ابراهیم علیه السلام په اور کې نمرود واچول. اوس دغه اور څومره و؟ دغه اور دومره و چې 6 میاشتې کې تازه شوی او 6 میاشتې ورته لرګي راچلولي چې دی څه وخت کې اور ته وغورځولو. دا توتاګر کې یو مارغه دی، هغه به په مخوکه کې اوبه راوړی او په دې اور به یې اچولي. چا ورته ویل داسې کې؟ ورته ویل دا اور مړ کوم که دا د 6 میاشتو انګار دی، دا په یو ساس کې اوبه مړ کېږي. ورته ویل دا ما ته هم پته ده چې دا دومره عظیم اور چې دی په یو ساس کې نه مړ کېږي، خو صرف زه دا کار ځکه کومه چې ابراهیم علیه السلام سره د یارۍ حق ادا شي. زما دومره وس دی، دغې نه په مخکې مې وس نشته. دا چمچوری چې دا په دیوالونو ګرځي، دی به هغه اور له پوکې ورکولو او تازه کولو. ابراهیم علیه السلام اور ته وغورځولو، ورته مخامخ د نمرود محلو. د نمرود لور د محل نه وکته چې وی کته چې دا خو زما پلار ابراهیم علیه السلام په اور کې واچولو، دا اور خو ګلزار شو، خو د ګلونو باغچه ده. قرآن کې راځي کنه چې ور واچولو څه وخت کې؟ دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام راغی او ابراهیم علیه السلام ته وی چې مدد درکمه، امداد درکم. ابراهیم علیه السلام ورته نه ویلو وایه دغه وخت کې زما هغه ځای ته رسایي کېږي چې ستا نه کېږي. ووایه ورته ویل جبریله نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچوي؟ چې چا اچولی ما راته ګوري هغه پوهېږه او امداد یې پوهېږه. اچولی چا یم؟ هغه اچولی چې هغه اچولی یم هغه پوهېږه او کار یم. خو ده ور ټوپ کړي څنګه و؟ دی په ټال کېنولو چې ور ټوپ کړي. ټال مال نشته، ټال نشته، زه په خپله ور ټوپ کوم. دې ته وایي متوکل علی الله. ڈاکٹر اقبال وی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. بے اختیار ہے ور ٹوپ کرو دا نمرود اورتا، عقل لا سوچ کولو چے ٹوپ کم کا ٹوپ نکم او عشقویل نا نمرود سے شہدے چتا پا اور کے واچی چے سوک دیا چی آپ پوئے گا او کارے پوئے گا اور وے دنگل. عزیزانو دا سے افسانی دی دے وقت کی چی دے قوم تے خلق وائی او دے قوم تے بیانی پا دے آغا خلق پوئیگی چی کل خلق واقعی اللہ والے. دی دلی تا یو پادری راغلے ہو، پادری راغلے ہو نو اعلان ہو کو چی دا زما پلاس کی انجیل دے او ستاسو مسلمانانو کتاب چې دی هغه قرآن دی. زه د انجیل هم ورته اچوم او قرآن هم ورته واچوئ چې کوم وسوځېدو هغه به په ناحقه وي او چې کوم پاتې شي هغه به په حق وي. ټول بیلی حیران. شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه ته راغله چې صاحب یو پادري راغلی دی او دا خبره ښه راځئ. شاه ولی الله صاحب ورته راغی، پادري ته وایي چې څه وی؟ دا انجیل هم ورته اچو او قرآن هم ورته واچوئ چې کوم په حق یا به بچ شي او چې کوم په ناحق یا به وسوځي. هغه ورته ویل دا قرآن او انجیل چې دي په کاغذ لیکلي دي یا به سوځي یا به نه سوځي. ته عیسایي او زه محمدي یم. دلیوالو ته یې ویل بل کوي اور، زه او دی لاس په لاس نیسو ور ټوپ کوو چې کم په حق ای که محمدی په حق ای ابا بچی صحیح به وسوځي او که صحیح په حق ای محمدی به وسوځي. زه ورته ټوپ کوم. دلیوال چې په لرګو پسې لاړه پادري وتښتېدو. تاسو خیال راغی؟ اوس که دې قوم ته ووایې 13 ورځو کې یو سړی و مارو ورسره لاس کې نیولی و، نو دا اجازه خوشته کنه چې مار چیچل نه کوي. بیا
لړم چیچل نه کوي بیا مال راکو مام لاس کې واړو راواړو درې ځله یا حیو یا قیوم او زما په دې لاس چوف امار میونیو په دې خله کې مم ګوتا وارو منډله یو بل بزرگ جمیل راغی هغه ته د امار وای بیړه دې غار کا شمار څنګه وای ویل زه دې دموما ویل دمې او کار سمې کې په خدای به اورو که داسې منډه ونیوه چې په ملت کې رانه خطا شو تاسو خیال راغی قسم په خدای دې موچی زه دموم او تا ته یم چې دا لاس کې واله که دې والا لاس کو د سړي ځای باندې او دې کې مولانا اوس ته په ایمان ووایه چې د یو سړي دومره اعتقاد نه وي دومره د نمرود لور چې د پاس نه وکته چې دا اور خو ګلزار شو تاسو چلو نو محل نه راکوزه شوه ولا راله نو ابراهیم علیه السلام نه تپوس کوي چې دا ته خو زما پلار اور کې وغورځولې دا اور در باندې ګلزار ولې شو ویل ما یو کلمه وویله بس دا اور را باندې ګلزار شو ویل کومه کلمه دې ویله ویل ما وویل چې لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله وی دې کلمې در باندې اور ګلزار کو ویلې او هغه په مغزه کې وی چې لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله او زما پلار په نه حق دی هغه خدای نه دی خدای هغه دی چې د ابراهیم خدای د نمرود لور عزیزانو دا لا اله الا الله او چې د نمرود غوندي چې د خدای دعوا یې کړې و او پیغمبران په اور کې اچولي اور ته ورننه وته او په ابراهیم ایمان راوړو ستاو زما لونه بداسیو کی یا زمون خزه بداسیو نو عرض میں دا عزیزانو چې دا عرش اعتقاد غواړي او ایمان غواړي یو بزرگ ته سړی راغی ورته ما ته داسې وظیفه وخای چې وبو د پاسه روان شو ویل داسې وظیفه ویل ورشه چې سین له ورشي سوچ موچ مکوه پې ورګډي شه او زما نامه واله بزرگ ورته وایي ویلې خج چې ورغی چې سین له ورغی او پې ورګډي شه خو چې سین ونیو او ښکته کولو د پیر نامه ته هېره شوه ویل یا الله بچ مې کې یا الله بچ مې کې یا الله خو چې یا الله یا الله یې کړه اوبو د پاسه روان شو ښه په اوبو وګرځېدو بزرګ ته بیا راغی څنګه چلو شو هلکه ویل جی زه خو لاړم په اوبو چې ورګډي شوم ستا نوم رانه هېر شو چې اوبو ګېرولم څه وخت کې الله الله مې د خولې نه ووته وی بچیه دغه وخت کې ستا زړه کې بل څه وو زما نامه دې ډکې واوې نه وی د ښځې دې واوې چې نه وی د بچو دې واوې چې نه هېڅ نه و سوا د الله نه چې په دغه وخت کې دې دریاب کې مې د الله نه سوا بل څوک بچ کولی نشي ویل دا یاد لره په اوبو مغه خلک ګرځېدی شي چې زړه نه هر څه وځي او الله پکې راشي دا رب بالکل خالی شي هېڅ پکې نه وي سوا د الله نه هغه اوبه خو ګرځېده څه کې په خدای مې دې قسمي چې ته به وګورې چې د هغه روح به په سدرة المنتهی باندې ناست او د هغه روح به په عرش معلی باندې ناست خو چړه د الله کور شي زمونږ د الله کور بل ورځ قربانۍ چې تاسو کور اول په ایمان ووایئ چې د قربانۍ سرمنې دپاره هم څه سوچ کول چا دا سوچ کولو چې دې مولا له خو یې نه وه ولې زه متیازو ته ناست وم نو دا سومبی راته نه وه پاکه کړې د دغه ورځې باندې مولیانو سره دا ذاتیات شروع یو راته وی ما خو خپل مولا له ورنه کړی بس لاړ شو پروا هم نه کوي مرستا غوندې دله سرمن که دې مولا ته تلی وی د دې مولا نه لوی تله به بل نه وی ښه دی چې دا ستا سرمن ورته لا نړه ناول خو په سرمنې ده بیا یې صاحبه تیکه دلته واچوه تیکه دلته واچوه تیکه دلته واچوه او درې ډېري یو د خپلوانو یو د ځانو یو د غریبانو یو د پلانیانو
بیا ماشومان مقرر کړي سه پتن سم ور کړي ټیکانه هم پکې ایخي دا تقسیمو په دې کورونو باندې دا ټیکانه ګرځي نه په خدای پوهیږي نه په رسول پوهیږي نه په قربانای پوهیږي نه په دین پوهیږي نه په مذهب پوهیږي قربانی دې وکړه کدا ټوله غوښه دې ځان له اشاره کړاو ګنډیر کوله دې 2 کالم نو جایز ده ټوله غوښه قربانی معنا ځان پوي کې قربانی وی اراقه الدم تا په دغه ورځ وینه تو یول دې ته قربانی وی هغه خو تقسیمولو ته قربانیان نه وی ها د انسانیت تقاضا بیا دادا چې چا قربانی نه کړي او هغه له 2 3 سیره ورکی چې په ماړه خېټه یو 2 3 سیره ما خپل ځاني یو غویا غسته په 200 کم 21,000 روپۍ باندې 200 کم 21,000 هغه ونیم منه وخته کور کې مې وې چې تیکاو نه ګورم ګوره دا غریبان دي او دا خزي دي او ماشومان دي وړای خدای مهرباني و چې یو بجه کېده تیکا پاتې نه ګډوره مې اغسته او په 15,000 روپۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره ز خپل ځاني د ګډ قرباني نه کوم غوا ما کې سونیس او ګډوره چې علم نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره عزیزانو عادت مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم داو 4 کال به قربانی کوله نو د بیبي خدیجه د پاره به هم کوله ځکه چې هغه سره مینا ډیره هغه ور سره خوارای ډیره کړي نو چا سره دي چې مینا ډیره او هغه د پاره د قربانی وکړه زه درته داغه بیان نشم کوله چې اب څومره اجر یو څومره به ثواب بیا مالدار سره وي لکپتی اب چرته زړه غوا کی سونی ولا لکه په چوشه شرطي پوره شي شرطي پوره یعنی اب لس ګډان لالول شي او هغه بچ دې په غوا کی سونی دا چې کوم جمعات کې ناشته منو دینه غیر شاپیرم دا سړي چې اتیان لالول شي اغین چې وګوري نو پیشوګي ګوري کم یو چې ګوري پیشوګي به روان کړي کدا خو خانان دي کنه دا غیر چاپیر خان دلته یو دی هغه چا ورته نامه واغسته چې پلانیا هغه پام کو بي وقوفه بیا د زمانه ما یوازې خان نواغستنو مردار بده کم خان ور سره وای نو د خانانو ګډان چې وګوري پیشوګي اغستی دا سیواړه واړه هغه وجه څه ده او بزان لټکی می کې ورتول لال کړي نو قرباني نه قرباني هغه ده چې ړدې پیو درديږي لکه د ابراهيم عليه السلام زړه دردېدل او د اسماعیل په مرای چاړې خو باندې چړدې پیو درديږي دمره پیسې درنه پلاړی شي چې د اړه کې د درد پیدا شي آرام کې نه په دې قربانو جنتونه نشتا دا منځونه خپل وګورئ کاکا اسې ځانم مستړی کوي بس لوی خبره چې دا غدادا چې دا زه د خدای کور شوی نه زما د خدای په ذات قسمی کنه جنت شتا نه د خدای دیدار شتا نه د رسول الله شفاعت شتا ایس نشتا بس یو زناوره یو ساروی ونډه خورا او غل کوا او پای ور کوا او سوټي کوا او پچ کوا یو زناوره دا زیدی چې د الله کور شوی نه تر څو پوره مولانا روم وی چې بخدا کسی نہ امرا بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانے تو
دیگری چی کار دارد که درون خانه تو. په خدای قسم سینه می اوشلوا، زړه می را بهر کا، زړه می سیری کا، دننه پزړه کې می وګورا. اے الله زما زړه خو ستا کور دی، نو ستا په کور کې د بل چا څه کار دی چې دننه راشي؟ چړه دی د خدای کوری الا بکار کی، او چړه دی د دنیا کور، وړه دی د شیطان کور، وړه دی د خزې کور، وړه دی د بچو کور، وړه کې دی نور خیالاتو او د خدای کور نو. هیڅ لګیا اوس پته به ولګي په لوی لاهور. پوه شوې؟ په لوی لاهور به پته لګي. لوی لاهور دا د ړومبۍ ورځې مازدیګری سړی چې مړ شي او خښې کي کار ټیمي په هغه په قبر کې زړی مازدیګري، دغې ته لوی لاهور وایي. دغه لوی لاهور به بیا درته پته ولګي چې کاش چې زما زړه د خدای کور. ته به دا ووایې چې خدای ما بیا دنیا ته واستوه چې ته څه وایې زه به هغه کوم. الله به ورته وایي زما یو وعده وه او رښتینې وعده وه. وینیسئ نو عزیزانو، الله دې وکړي چې زمونږ زړه د خدای کور شي، چې څو پورې زمونږ زړه د خدای کور شوی نه وي تر هغې پورې هېڅ نه کېږي. داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي، او د ګنټې د نشان در سره کلیک کړئ. تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي، او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ، او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېره مننه، والسلام.